السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا آیت کریمه چې مونږ کوم لیکلې دی دا د قرآن کریم د سورته التوبه چې ورته مونږ وایو په پښتو کې دغه آیت دی. که تاسو قرآن کریم کولاو کوي نو قرآن کریم کې دا آیت نمبر دی 36، سورته توبه آیت نمبر 36. کمالات د دې خیو لګو راځو د انسی مونږ دی آیتونو ار یوې کلمې ته لکه ان ځان له کلمه د نو ایکو متلیکلې عدته چې کوم راغلی دی نو دې ته مونږ دو لیکلې الشهور چې کوم راغلی هغې ته مونږ 3 لیکلې په دې اعتبار راځو د دې 1 2 3 نواله دی 36 ته راورسېږئ مع المتقین. دا بیا ځان له کتلی شي قرآن کریم کولاو کوي په خپله به پته ولګېږي. آیت نمبر زمونږ سره د توبې 36 دی. کلمات د آیت چې زمونږ سره راغلي دي نو هغه هم زمونږ سره راغلي دي 36 چې ورته تاسو وایئ. دومره زمونږ سره د آیت نمبر هم دی، دومره زمونږ سره په آیت کریمه کې کلمات هم دي. ډېره عجیبه خبره ده. راځئ مخکې لګو چونکې داسې یو جمله څوک په کتاب کې راوړلی شي چې آیت دیم 36 او د هغې جملې کلمات وغیره چې نو هغه دیم 36. لږ پسې مخکې راځئ د دې څه ډېرې خبرې به تاسو ته معلومې شي. صورتونو اعتبار باندې که مونږ ګورو چېرته که نه دا به د ځان سره یاد ساتو. دا به زه لږ دلته کې ښکته ولیکمه. دې ته ویلی کېږي مصحفي اعتبار د قرآن کریم، یعنی سوره فاتحه تاسو اول کولاوه کوي، بیا الف لام میم سوره بقره شروع شي، بیا وروسته الف لام میم په دویمې سپارې په دې نیمه کې د درېیمې سپارې په دې نیمه کې شروع شي سورة آل عمران د الف لام میم سره. بیا چې که تاسو سوچ کړئ سوره نساء پکې شروع شي، بیا سورة مائده ده. په دغې طریقې باندې چې ځي نو دا به 9 نمبر سورت زموږ سره 9 نمبر په دې اعتبار د قرآن کریم سره به دا زموږ سره 9 نمبر سورت وي. اوس راځو ډېره عجیبه یو ناشنا خبرې دي دې آیت کریمه کې. خلکو د ټیم معلومولو باره کې لګیا دی، د کلونو په باره کې لګیا دی، ټیم بدلیږي را بدلیږي څنګه د دې په باره کې لګیا دی. دا ټول په دې آیت کریمه کې شته دی. ځکه دلته کې یو خبره راځي د دې قرآن کریم په دې آیت کریمه کې دا 19 نمبر ترواله د 21 پورې چې کم کلمات دي موږ سره دا دی ذالک الدین القیم دی که نه. د دې ترجمه مفسرین ټول دا کوي چې دا مونږ چې کوم وکړو دا پوره حساب دی زموږ سره، پوره حساب. په دې کې کمې کوتاهۍ وغیره نشي کېدلی، دا پوره کره حساب دی. ذالک الدین القیم دا دین قیم دی، یعنی حساب پوره حساب. دا دی ټول مفسرین چې تاسو ګورئ دا معنی به دلته کې کوي. هلکه دا ولیکي وجه د دې څه ده. دا مونږ ته یو ډېر عجیبه طرف کولاوي، ساینسي تحقیق مونږ ته د هغې لاره مونږ ته کولاوي او مونږ ته یو طریقه کار ښیي. زموږ سره مونږ ووایي چې آیت نمبر د قرآن کریم کې چې کوم مصحفي اعتبار دی نو دا 9 نمبر صورت دی. د کلماتو تعداد هم 36 شو، د دې نه علاوه چې دی نو د آیت نمبر هم 36 شو. راځو اوس مونږه دلته کې یو بل لفظ راغلی دی 12 شهرا. 12 دا 12 چې دی دې ته مونږ وایو 12 ته مونږ وایو او 12 چې ورته تاسو وایئ په انګلیش کې. دا 12 چې دی دا به ځان سره یاد ساتو. د دې آیت کریمه دا ځای مونږ راواغستو دا 12 والا. راځئ اوس دې خوا دا دلته کې راغلی دی منها 4 حرم. 4 راغلی دی. 4 چې دی نو دا مونږ ورته وایو 4 ورته وایو، تاسو ورته پور وایئ، دغه څیز دی. اوس خبره په دې کې دا ده یو ډېر عجیبه چې د مصحف اعتبار چې کوم دی دا مونږ راغستلی دی چې دا 9 دی 4 له په دې کې مونږ ضرب ورکوو نو تاسو ټول به وایئ چې د دې نه زمونږ سره په کلي کې جوړېږي 36. 9 له چې 4 کې ضرب ورکړي نو د دې نه 36 جوړېږي، 36 زمونږ سره جوړېږي. نو که مونږ دې مصحفي اعتبار له په دې 4 کې ضرب ورکوو نو زمونږ سره به د ضرب نه حاصل د ضرب به راشي زمونږ سره 36. اوس په دې باندې لږ ورته مخې ته بل خوا ځو، لږ سوچ او فکر کوو. هغه سوچ او فکر دا دی چې دا 12 چې دي دا خو زمونږ سره 12 میاشتې دي او 12 میاشتې دا دي. یو دی محرم، بله بیا د صفر، ربیع الاول د یوه ربیع الاول، دا مخکې چې کومه تېره شو بیا ربیع الثاني ده، ربیع الثاني، بیا چې د نو جمادی الاولا ده الاولا، بیا چې د نو جمادی الثانیه ده الثانیه، بیا رجب دی زمونږ سره، بیا زمونږ سره شعبانی. مونږ پکې دا بل اخیري میاشت بیا پیژنو، نورې نه پیژنو. دلته دې ته ویلی کېږي رمضان. بیا په دې پسې د وړوکې اختر میاشت شروع شي ته شوال وي،
بل پسید چې دنو هغه ذوالقعده ده او بل چې دنو بیا چې دنو هغه ذوالحجه ده کنه. ذوالحجه د لوی اختر میاشت چې کومي مونږ مخکې په دې باندې خبره کړې مو چې 10 ذوالحجه کوم راځي د سوره کوثر دغه وضاحت مونږ کړو. دا زمونږ سره چې دینو دلته کې 12 میاشتې دي. دا زمونږ سره الله رب العزت وی تاسو سره 12 شهرا ان عدة الشهور عند الله یقینا شمیر د میاشتو چې دی په نس د الله باندې هغه 12 میاشتې دي په کتاب الله. یو بل کمال خبر واوري قرآن کریم ته ټول لټ پلټ کا هغه کې بتا ته یو خبره معلومه شي. هغه خبره دا ده چې په قرآن کریم کې تا ته معلومیږي نو دا به معلومیږي چې په 12 آیتونو کې په 12 آیتونو کې زموږ سره چې راغلي دي نو د شهر لفظ راغلی دی دا زموږ سره په 12 آیتونو کې راغلی دی. ځکه الله رب العزت دا کتاب د الله دی، دا د بل چا نه دی. نو په دې کې به داسې ما فرطنا فی الکتاب من شی، په دې کې به د یوې نقطې کمی هم نه راځي، دا به بالکل پوره کاری. نو د شهر چې دی دا هغه په 12 آیتونو کې ذکر دی او الله رب العزت وی زموږ سره چې دی نو 12 شهرا 12 میاشتې دي. بیا وی چې یاره په دې کې دا 12 میاشتې خو دی خو د هغه وخت نه چې په کتاب الله یوم خلق السماوات والارض د دې نه یو ډیره ناشنا اشاره مونږ ته معلومیږي. خلک وی د الله رب العزت په ټیم کې دنه دی او که د ټیم نه بار دی دا اعتراضات ملحدین وغیره کوي کنه. نو دلته کې مونږ ته ډیره عجیبه اشاره وکړله په دې آیت کریمه په دې جمله کې. په هغه ورځ چې الله رب العزت اسمانونه ځمکې پیدا کړي دي نو ټیم یې د هغه ټیم پیدا کړی دی. دا ټیمونه چې ته یادای دا 12 میاشتې او الله رب العزت په وخت کې د نکای او بارکای او ملحد اعتراضات کوي کنه. نو دا اعتراضات دی بے ځای دي، مکمل بے ځای. ته زما کتاب الله یو ګوره تا ته دی بیا په دې کې چرته کې سنوري خبرې میلاو شي. او په سوره توبه کې به تا ته انصاف میلاویږي کنه. هغه تاسو خو د یوسف جان لاله نه خبر یې یاره وی تا ته د څنګه انصاف میلاو شي، ما ته په سوره توبه کې میلاو شي. دا انصاف د الله رب العزت یواله اولنې انصاف دار چې الله یو منه دا تا ته دلته کې میلاو شو. ډیر انتهایی مزیدار دا وتا ته دلته میلاویږي. ګورئ یوم خلق السماوات والارض دا غورځ چې الله رب العزت اسمانونه او ځمکې چې دي دا کله پیدا کړی دي. نو دې ته اوس ګورئ دا ټیم مخکې نو د دې د پیدایش سره چې تاسو ته بیگ بینګ تیوري وغیره وای دا غي باندې به چې بیا ان شاء الله باسو چې د کوم آیتونو د قران کریم نه ثابتېږي او څنګه طریقه کار دی. خودم را ده چې الله رب العزت وی دا میاشتې دا وخت او دا هغه ټیم نه روان شو چې ما ځمکه او اسمان پیدا کړو. دا څه چې پیدا شو کله د دینه بعد وخت پیدا شو. نو دا الله رب العزت ډیر وروسته پیدا کړی دی. دا الله رب العزت ته داسې دی کله وی د قیامت په ورځ باندې قال الله ماضی صيغه ذکر کی الله رب العزت قرآن کریم کې الله به وی یا به ویلی دا معنی راځي بیا بس چل کوي وسره. نو مطلب الله رب العزت ته دا وسنی وخت زمون قیامت او ارسو ته بالکل چې دینو هغه ایزی آسان دی. الله رب العزت ته هیڅ پکې نشته دی لکه په هر وخت کې الله رب العزت ته حاضر دی. نو د ټیم خدای الله رب العزت سره قدر نشته. ټیم خو ما ته مسله ده راځو دی ته چې دا زمون سره دی 12 میاشتې په دې کې چې دینو منها 4 حرم سلور پکې د عزت میاشتې دي. په دې کې سلور د عزت یو دا میاشته محرم یو چې د ذوالقعده ده او بل ذوالحجه ده. دا ذوالقعده دلته کې تاسو ته لیکم چې تاسو ته اسان شي. ذوالقعده او ذوالحجه چې کومه ده او بل زموږ سره چې دی محرم ده. محرم دا میاشت نمبر 11 ده، دا 12 ده، دا چې ختم شي نو 1 شروع شي. دا محرم 1 میاشت ده. یو په دې کې زموږ سره دې ته ویل کېږي رجب د مزر قبیلې. عربو به دې ته د مزر قبیلې میاشت وي، رجب مزر. دا رجب د مزر قبیلې چې کومه ده رجب میاشت دې ته به کله الرجبیه وي کله به ورته د مزر قبیلې اشارې وغیره به ورته کولې. دا زموږ سره چې دا بله میاشت دا به تی جدا کړو. جدا به یې ځکه کړو چې دا د دې ټولو میاشتو په منځ کې ده او دا 11مه 12مه نو بیا اول میاشت شروع شي. دا 3 پرله پسې دي. ګورئ وسره والی د 36 چې کله موږ د قرآن کریم د مصحف سره ضرب ورکاو نو د دین هم 36 راتلو چې 4 حرم کې ضرب ورکاو. راشي اوسو دا 3 میاشتې چې پرله پسې کمی زموږ سره رالی نو دې له به موږ ضرب ورکو په دې 12 کې نو د دې نه به زموږ سره بیا 36 راشي. دا حساب په 36 باندې روان دی. دا موږ سره تر دې ځای پورې سلور 36 رالو. د آیت کریمه نمبر دا رنګي کلمات تعداد که د مصحفي اعتبار ولا ضرب ورکی 36 که د دې نه علاوه د میاشتو په اعتبار ضرب ورکی 36 دا 36 چې راځي د 36 کې څه چللی لکه دا قتل غواړي لګو.
دا به موږ ته ډېره زیاته اسانه شي. ګورئ که تاسو ویلي که نه یو شمسي کال دی، شمسي کال چې کوم زموږ سره دی سال، نو په هغې کې تاسو وایئ څو ورځې، تاسو ته دا معلومات شته دی. نو ټول خلک وایي د سکول وړو ته هم دا پتې وي 365 ورځې دي، 365 او لږ پسې لږ سیواوالی وکړئ چې اشاریه 2 4 او 2 5 2.25 چې دی دا ورسره د اشاریه نه بعد ولګوئ. دا که اوس تاسو معلومول غواړئ دا 24-25 دی وي که هر څنګه دی وي، اعتراضاتو ته ضرورت نشته دی، د اشاریې نه بعد هم دغه شی دی، نور پرې خلک ځان له پوهېږي. دا که تاسو ضرب کوئ که نه په 24 کې، مثال په طور باندې تاسو دې له په 24 کې ضرب ورکو، نو د دې نه به تاسو سره راشي دومره ګنټې او ورپسې منټونه او سیکنډۍ ځان له حسابوئ. دا په ورځې سیوا کېږي. نو د دې پیدا څه ده، موږ مخکې یو کلیپ کې ویلي د دې پیدا دا ده چې 4 کاله بعد زموږ سره یو ورځ سیوا شي، 4 کاله بعد، نو په هغې کې موږ چې دی نو بیا یو میاشت روالو چې دا تاسو ورته چې فبروري وایئ که نه فروري چې کومه میاشت ده، نو هغه بیا 4 کاله بعد د 29 راشي. دا د دې ګنټو د دې منټونو د وجې نه داسې شي. نور هم دغه ترتیب روان دی ځان له. راځو موږ لږې نورې خبرې په دې باندې کوو. دلته کې د دې نه دا 5 د 65 ډالرې کوي، دا 36 پرېږدئ. دې کې یو بله اشاره ده، غریبه اشاره ده او ډېره عجیبه اشاره ده. د دې نه علاوه اوس راوالی چې زموږ سره شمسي، د شمسي کال خو دا خبره ده، خو د قمري کال زموږ سره سویمه خبره ده. قمري کال چې دی، قمري سال، په دې کې زموږ سره ورځې څومره دي؟ دا خو موږ د مسلمانانو حساب د جوړو شمارونه کوم چې د هجرت د نبي اسلام نه بعد شروع شوی دی، د هغې هجري نه د هغې کلونو په اعتبار باندې زموږ سره چې دی نو 354 ورځې، 354. خو د دې 354 سره تاسو سوچ کړی دی چې اخوا څومره یې ورسره، نو دوی وایي یاره په دې سره چې دی نو 8 ګنټې رواه له دغه شانتې اشاریه چې 4 لکه منټونه او سیکنډۍ په خوا پسې ځئ که نه، په دې اعتبار دا راځي. نو تاسو چېرته دا کتلي دي چې د دې نه څه راځي؟ د دې سره به اوس هلته کې تاسو ضرب کوئ، نو د دې سره به تاسو تقسیم د 24 وکئ، نو د دې نه به تاسو ته یو خبره راوځي، دا 354.36. ځان له بیا خیر د کلکولیټ کولی شئ. دا بل 36 زموږ سره په دې ځای کې رووته، دې ته کتل غواړي. دا د 36 باران دی تر دې ځایه پورې. دا چېرته د بني ادم په کتاب کې داسې کېدلی شي؟ دا خو صرف مونږ چې کوم میتھمیټیکل پروف دی هغه صرف د دې نه سال کوو روباسئ. مونږ خو په سیلادن نه یو تللي چې په آیت کې څه دي. لا په دې 36 کې یو بل کمال دی او په دې ورځو کې نور کمالونه دي. دا که تاسو چېرته کې د قرآن کریم تلاوت په غلطۍ باندې چې ته کړی، قرآن کریم هم راغستی او تاسو ته چېرته کې 15 سپاره سورت کهف راوړېدلی، نو هلته کې الله رب العزت وایي چې دې اصحاب کهفو په دې غار کې چې دی نو 300 سنین، دی چې دی نو 300 سنین 300 کاله تیر کړي، وزدادو 9 د دې سره په سیوا که 9 په نور تیر کړي. هلکه دا 9 په دې نور څنګه تیر کړي؟ دې ته کتل غواړي. نو د شمسي کال په اعتبار باندې چې کوم شمسي سال دی، د شمسي سال په اعتبار باندې دی تیر کړي 300 کاله، 300 کال. اوس دا 300 کاله چې دی تیر کړي دي، دې ته ګوره لږ رواحلی پسې په دقه اعتبار باندې د ګنټو په حساب باندې تقریبا 43 منټ چې دی نو دا فرق راځي په قمري او شمسي دواړو ورځو کې. دا به بیا ځان له ضرب کوئ نو د کال اخیري ته چې تاسو کله رسئ نو 100 کاله بعد به 3 کاله سیوا کېږي. 100 کاله بعد چې که چېرته کې شمسي کلونه 100 شي که نه پوره 100، نو زموږ سره به قمري کالونه چې راځي نو هغه به 103 راځي. نو آلریډي ځان په دې باندې پوه کوئ چې 100 کلونه راځي نو زموږ سره به 103 کلونه راځي. نو چې 103 کلونه په 3 په 100 باندې سیوا کېږي نو په 300 باندې به څو سیوا کېږي؟ دا آلریډي هر چاته پته ده چې 309 کلونه چې دی دا به سیوا کېږي. الله رب العزت ځکه یو وزدادو 9 مونږ په دې باندې چې دی نو 9 چې دی هغه په مونږ نور سیوا کړي. د دې 36 کې ځان له یو کمال را روان دی، هغه دا دی چې دا ټول حساب ستا د ژوندو د هر حالتو دا به د دې سره متعلق وي. ځکه الله رب العزت دې ته وایي ذلک الدین القیم، دا حساب کره او پوره حساب دی. نو فلا تظلموا فیهن انفسکم، په دې کې په دې لږ وختونو کې، په دې 36 سکندو کې، په دې 36 منټونو کې، په دې 36 کالو کې هر څه چې دی په مخ کې باندې ځه، نو د دې اخیری حالت به سره وځي.
پدې کې په یو بل باندې ظلم مه کوئ او پدې کې به کار ستاسې ټول عمر لا وقاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه د کافرو ټولو سره به جنګېږي کاپ په ټوله باندې دا به پکې صبر نه وي لکه څنګه چې ستاسو سره جنګېږي کاپ په تن ټول په ټوله دې ستا سره جنګېږي واعلمو دا ارس کار به د دې دپاره چې ان الله مع المتقین الله رب العزت د متقیانو سره دی